بسم الله الرحمن الرحیم. نن د علم النحو 84 نمبر درس ان شاء الله العزیز. نن به د جمع د معنی په لحاظ سره دوه قسمونه وایو چې د جمع چې د معنی لحاظ سره دوه قسمه ده، یا به جمع قلت وي یا به جمع کثرت وي. جمع قلت څه ته وایي چې د دریو جمع خو وي، ټیک شو، واحد یو ته وایي، تسنیه دوه ته وایي، او د جمع د دریو نه واخله تر ډیرو پورې داسې ده. نو بیا دا جمع دوه قسمه ده، یو د دریو نه واخله نهو پورې چې کومه جمع وي، نهو پورې سیزونو دپاره یا افرادو دپاره کومه جمع استعمالیږي هغې ته جمع قلت وایي. او یو جمع کثرت وي چې د لسو نه واخله تر د زو پسې د زرو پورې او 10,000 پورې او د 20,000 پورې تر د اخره پورې داسې لکونو پورې پسې ځه هغې ته جمع کثرت وایي. جمع قلت چې د دریو نه تر نهو دپاره کوم جمع استعمالیږي هغې ته جمع قلت وایي. او جمع کثرت چې د لسو نه واخله تر د لکو پورې د 10 لکو پورې کوم افرادو دپاره یا د سیزونو دپاره کوم جمع الفاظ استعمالیږي هغې ته جمع کثرت وایي. اوس په موږ جمع قلت څنګه پیژنو، جمع کثرت په څنګه پیژنو؟ د جمع قلت خپل اوزان دي، خپلې صیغې دي چې د هغې صیغو په شانتې د هغه الفاظو په شانتې یو جمع وي نو هغه به جمع قلت وي، او که هغې په شانتې نه وي نو بیا به هغه جمع کثرت وي. او جمع کثرت چې دی هغه د دې جمع قلت نه علاوه وي، لکه د دې جمع کثرت خپل اوزان دي چې د هغه اوزانو په شانتې وي، د هغه صیغو په شانتې، د هغه الفاظو په شانتې یو جمع وي، د یو سیز جمع وي، نو هغې ته به جمع کثرت وایي. اوس د جمع قلت تعریف زده کوو. جمع قلت داسې جمع ته وایي چې د لسو نه کم، د لسو نه کمو دپاره استعمالیږي، یعنی دریو نه تر نهو پورې سیزونو او افرادو دپاره استعمالیږي، هغې ته جمع قلت وایي. جمع قلت داسې جمع ته وایي چې د لسو نه کمو سیزونو دپاره استعمالیږي، یعنی دریو نه واخله تر د نهو پورې، یعنی دریو نه تر نهو پورې سیزونو او افرادو دپاره استعمالیږي. او د دې جمع قلت څلور اوزان دي، څلور اوزان یعنی څلور قسمه صیغې دي، د هغې سره د هغې په شانتې چې وي نو هغه به جمع قلت وي. لکه افعلون دی، افعلون دی، نو دا چې دی د ده په شانتې د دې افعلون په شانتې چې کومه بل لفظ وي که نه نو هغه به بیا جمع وي. لکه اکلوبون، افعلون په شانتې اکلوبون دی. اکلوبون د اکلوبون چې دی چې د کلبون جمع ده، د اکلوبون د کلبون جمع ده، کلبون سپي ته وایي. او اکلوبون دریو سپو تم اکلوبون وایي، څلورو تم اکلوبون وایي، پنځو تم وایي، شپږو تم وایي، اوو تم وایي، اتو تم وایي، نهو تم وایي. بعض د دریو نه واخله نهو پورې سپو ته اکلوب وایي، د هغې دپاره اکلوبون استعمالیږي. ټیک شوه جي. او د یو دپاره کلبون استعمالیږي، او د دوو دپاره کلبانې استعمالیږي، او د دریو نه واخله تر د نهو پورې هغې دپاره اکلوبون استعمالیږي. ټیک شوه. د افعلون په وزن دی، یعنی د افعلون په شانتې دی. اوس دغه شانتې دویم نمبر دی افعالون. د افعالون چې دی، افعالون دا د دې په شانتې چې یو لفظ وي نو هغې ته به هغه جمع قلت وي. د افعلون په شانتې چې یو لفظ وي هغې ته به جمع قلت وایي. لکه افعلون په وزن دی اقوالون، د افعالون په وزن اقوالون دی چې د قولون جمع ده. قولون یو خبرې ته وایي، قولان دوو ته وایي، او دریو تم اقوال وایي، څلورو تم اقوال وایي، پنځو تم اقوال وایي، شپږو تم، اوو تم، اتو تم، نهو تم. بس د دریو نه نهو پورې هغې ته اقوال وایي، ځکه دا جمع قلت دی. جمع قلت د دریو نه واخله تر نهو پورې استعمالیږي. دقه شان افعلتون په وزن باندې چې د افعلتون په شانتې یو لفظ وي نو هغه به هم جمع قلت وي. لکه افعلتون چې دی د ده په شانتې لکه اطعمتون دی. اطعمتون چې د طعامون جمع ده، د طعامون جمع. طعام یو قسم طعام ته وایي، طعامانی دوه قسمه طعامو ته وایي، او اطعمتون، اطعمتون درې قسمه، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، د دریو نه واخله نهو پورې قسمه طعامونو ته، خوراکونو ته، هغې ته اطعمتون وایي. ټیک شوه. نو دا جمع قلت دی. د جمع قلت څلورم وزن دی فعلتون. فعلتون لکه غلمتون. فعلتون په شانتې چې دی غلمتون دی. دا غلمتون چې دی دا د غلام جمع ده. غلام یو غلام ته غلام وایي، دوو ته غلامان، او د دوو نه زیات دریو تم غلمتون وایي، څلورو تم غلمتون وایي، پنځو تم، شپږو تم، اوو تم، اتو تم، نهو تم، لسو تم. بس نهو پورې، د دریو نه نهو پورې غلامانو ته غلمتون وایي. او چې د دریو نه زیاتیږي که نه
نو هغه به انشاءالله بیا تاسو د جمع د نحو نه چې زیاتیږي هغه بیا په جمع کثرت کې انشاءالله وایو چې هغې د لسو نه واخله تر د لسو لکو پورې غلامانو دپاره کم لفظ استعمالیږي نو هغه به په جمع کثرت کې وایو خو دا جمع قلت اوزان دي د دې څلورو نه ګورئ افعل فعال افعلة فعلة افعل فعال افعلة فعلة دا څلور اوزان دي د دې په شانتې د دې الفاظو په شانتې چې کم یو لفظ وي هغه به جمع قلت وي د جمع قلت د دریو نه واخله تر نهو پورې استعمالیږي نهو پورې څیزونو یا افرادو دپاره استعمالیږي د دې نه علاوه د جمع مذکر سالم او د جمع مؤنث سالم په هغه اخره کې چې او نه راځي هغه جمع مذکر سالم وي او آتون چې راځي جمع مؤنث سالم وي چې دی باندې د جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم په شروع کې الف لام نه وي که نه نو هغه هم جمع قلت دپاره راځي د دریو نه واله نهو دپاره استعمالیږي لکه مسلمونه نو د دریو نه واخله نهه پورې مسلمانانو ته مسلمونه وایي او که نه ته وایې چېرې لس نه واخله تر داسې د بره پورې نو هغې دپاره به بیا وایې المسلمونه الف لام چې په شروع کې ولګي المسلمونه نو دا د لسو نه واخله تر د زیاتو دپاره او چې دا الف لام ترې لرې کړي نو د دریو نه واخله تر د نهو پورې د دې لپاره مسلمونه راځي د قشن مسلماتون چې دی د جمع مؤنث سالم مسلماتون چې په دې باندې الف لام نه وي نو د دریو نه نهو دپاره استعمالیږي او الف لام چې پې وي هغه بیا د لسو نه تر د لس لکو پورې دپاره استعمالیږي نو د دې څلورو اوزانو نه علاوه دا بره چې کوم څلور اوزان د جمع قلت تیر شو د دې نه علاوه د جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم په صیغو چې کله الف لام نه وي چې الف لام نه وي نو بیا دا جمع هم په جمع قلت کې شامل دي لکه مسلمونه دا مسلمونه چې دی د دریو نه واخله تر نهو پورې مسلمانانو ته مسلمونه وایي او مسلماتون د دریو نه واخله تر د نهه پورې مسلمانانو ښځو ته مسلماتون وایي او که نه دا په دې باندې شروع کې الف لام ولګي المسلمونه یا المسلماتو نو المسلمونه یا المسلماتو چې وی نو بیا به دا د لسو نه واخله تر د لس لکو پورې او د څومره پورې چې ته بره وی د هغې دپاره بیا استعمالیږي خو چې الف لام پې نه وي په شروع کې که نه مسلمونه نو المسلمونه نه دی صرف مسلمونه دی نو دا د دریو نه نهو پورې مسلمانانو ته مسلمونه وایي او مسلماتون د دریو نه واله نهو پورې ښځو ته مسلماتون وایي او که په شروع کې د الف لام ولګو نو بیا لس نه واخله تر د لس لکو پورې دپاره هم استعمالیږي عاقلونه د دریو عقلمندو ته عاقلونه وایي او څلورو ته هم وایي پنځو ته هم شپږو ته هم تر نهو پورې او عاقلات دریو ښځو ته هم عاقلات وایي څلورو ته هم پنځو ته هم شپږو ته هم لس در نهو پورې او که په دې عاقلونه باندې الف لام دی ولګو العاقلونه یا العاقلات نو بیا به دا جمع قلت نه وي دا بیا جمع کثرت شي دا خو د جمع قلت پوره تفصیل او د جمع کثرت داسې جمع ته وایي چې د لسو یا د لسو نه زیاتو دپاره استعمالیږي لسو څیزونو یا د لسو نه زیاتو دپاره استعمالیږي هغې ته جمع کثرت وایي د جمع قلت د دې شپږو اوزانو نه علاوه باقي ټول د جمع کثرت اوزان دي انشاءالله هغه به بیا په بل درس کې وایو جي خو فی الحال دا د جمع قلت چې را کوم څلور دا اوزان دي افعل افعال افعلة فعلة او دا مسلمون او مسلمات دا بغیر د الف لام نه جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم دا کومې صیغې دي نو دا به انشاءالله دا جمع قلت دی دا به مضبوط یاد کو او د جمع کثرت صرف دا تعریف یاد کړئ انشاءالله د جمع کثرت نور چې کوم اوزان دي هغه به د دې نه علاوه په بل درس کې انشاءالله کوو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام